چې کله موږ الله ته ودرېږو او 50 زره کاله ورځي او لغړ توغړ ولاړ یو او هېڅ راسره هم نه وي، صرف موږ یو زموږ اعمال نو دا خلک به ډېر تنګ شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نو یاره وایي چاته وایو چې الله ته سپارش وکړي چې حساب کتاب شروع کړي. ښه نو اتفاق به په چا باندې راشي؟ په آدم علیه السلام باندې. وی آدم علیه السلام ته وایي ولې؟ ځکه چې آدم علیه السلام د انسانانو پلار دی او الله په خپلو لاسونو پیدا کړی دی. دې چې زو آدم علیه السلام ته وایو، دوی به لاړ شي آدم علیه السلام ته به وایي یا آدم ای آدمه ته الله په خپلو لاسونو پیدا کړی، ته د انسانانو پلار یې، اما ترى ما نحن فيه، ته نه ګورې دا په کومه سخته کې ستا دا بچي ولاړ دي؟ الله ته ووایه چې حساب کتاب شروع کړي. خلک تنګ شوي دي، نو هغه به څه وایي؟ نفسي نفسي، زما سره د خپل ځان غم دی. الله اکبر. تاسو لاړ شئ په چا پسې؟ تاسو لاړ شئ په ابراهیم علیه السلام، په نوح علیه السلام پسې. دا د الله ولنی پیغمبر دی، ځمکې ته لیږلی شوی دی. خلک به راشي په نوح علیه السلام پسې، نوح علیه السلام به وایي نفسي نفسي، زما سره د خپل ځان غم دی. تاسو لاړ شئ په ابراهیم علیه السلام پسې، دا د الله خاص ملګری دی. الله وایي واتخذ الله ابراهیم خلیلا، ابراهیم د الله خاص ملګری دی. خلک به ابراهیم علیه السلام ته وایي ای ابراهیمه ته د الله خاص ملګری، په موږ باندې سخته ډېره شوې ده، که ته الله ته ووایي چې حساب وکړي زموږ سره، هغه به ورته زما سره د خپل ځان غم دی. په موسی علیه السلام پسې لاړ شئ، د ده سره الله ډایرکټ خبرې کړي دي. وکلم الله موسی تکلیما، الله په قرآن کې وایي ما د موسی علیه السلام سره خبرې کړي دي. خلک وایي ای موسی تا سره خو الله خبرې کړي دي، الله ته ووایه چې سپارش وکړه چې زموږ دپاره د حساب کتاب شروع کړي. موسی علیه السلام به وایي نفسي نفسي، زما سره د خپل ځان غم دی. د چا سره د طاقت دی چې الله سره خبرې وکړي؟ یو حدیث کې راځي دا پیغمبران به وایي چې موږ د الله سره خبرې نشو کولی. نن زموږ رب دومره غضب کې دی چې مخکې چې ته دومره غضب کې نه و، موږ نشو ویلو الله ته. تاسو لاړ شئ په عیسی علیه السلام پسې. عیسی علیه السلام الله بغیر پلار نه پیدا کړی دی، هغه ته خبره وکړئ. خلک به لاړ شي عیسی علیه السلام ته به وایي ای عیسی موږ باندې سخته ډېره شوې ده، دې خپل رب ته ووایه چې د حساب کتاب شروع کړي. هغه به ورته وایي نفسي نفسي، زما سره د خپل ځان غم دی. تاسو لاړ شئ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې. ګوره په هغه ورځ د دې اوچتو پیغمبرانو د الله سره د خبرو طاقت نشته. الله په سورة النبأ کې څه وایي؟ یوم یقوم الروح والملائکة صفا، الله وایي په هغه ورځ به جبریل علیه السلام هم ولاړي په ارض محشر باندې، ملایک به هم ولاړي، ټولو به صفونه جوړ کړي. لا يتكلمون، الله وایي چا کې به طاقت نه وي چې ما سره خبرې وکړي. الله اکبر. عیسی علیه السلام به وایي لاړ شئ په پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم پسې. دا د الله اخرنی پیغمبر دی، دا د اولنو د اخرنو سردار دی. د ده دپاره الله راتلونکي او تیر شوي خطاګانې ټولې معاف کړي دي. ده ته ووایي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا خلک ما پسې راشي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته وایي زه به ووایم الله ته، بیا به په اوږده سجده باندې پرېوځي، په اوږده سجده باندې د الله حمدونه ثناګانې حمدونه ثناګانې. بیا به ورته الله وایي یا محمد ای محمده صلی الله علیه وسلم ارفع رأسک، سر اوچت کا چې څه غواړې موږ به یې دله درکو، او د چا چې سفارش کوي موږ به یې قبول کړو. څه وې؟ یا الله وایي حساب شروع کا. دا خلک تنګ شوي دي، هغه به ډېر ناشنا وخي. بیا الله وایي وجاء ربك والملك صفا صفا، په هغه ورځ به ستا رب په خپل حساب کتاب نه راشي. دا نه دی چې حساب کتاب الله په ملایکو باندې کوي، دا نه دی چې الله حساب کتاب په بل چا باندې پیغمبرانو باندې کوي. نه نه، حساب کتاب له به الله سبحانه وتعالی په خپل راځي. ځکه الله وایي واشرقت الارض بنور ربها، الله وایي په هغه ورځ به د ځمکه رڼا شي د الله په رڼا سره، د الله په نور سره به د هر څه وپړقېږي. الله به راشي
حساب کتاب به شروع شي. حدیث کې راځي وی هر انسان ته به د هغه او د هغه د پلار په نوم اواز کیږي، هر انسان ته به اواز کیږي. واذا الوحوش حشرت سورة التکویر کې دی الله به څاروي م راجمع کړي په هغه ورځ. یو حدیث کې راځي یو روایت کې وی دا څاروي او زناور به شاته ولاړي، دا سرونه به داسې اوچتۍ لګوي او یو بل ته به وایي یره نن په انسانانو او پیریانو باندې ډېره سخته ورځ ده، نن خو د دوی سره حساب کتاب دی. ښه دا زناور به دا وایي، دا څاروي به دا وایي، هر انسان ته به اواز کیږي. او حدیث کې راځي چې کله اواز وشي، اواز کېدو ولې نو هر یو به داسې بره ګوري که څه زما نمبر دی، او اواز به داسې کېږي زه تا ته دا ویمه لږ زما دا خبره زړه ته کوزه که، بلکل به د دې سره ستا ژوند بدل شي. غونه یې په انسان باندې ځیږ شي، غونه یې په انسان باندې ځیږ شي، دا ویښته د بدن ودرېږي چې کله دا اواز وشي ستا په باره کې او زما په باره کې فلان ابن فلان پلانې د پلاني زوی یستعد للوقوف بین یدی الله، ځان دې تیار کړي، الله وایي چې د ده نمبر دی مخکې دې راشي. چې کله زما او ستا په باره کې داسې وویلی شي چې پلانې د پلاني زوی را دي شي، الله وایي د ده نمبر دی، نو کب مخ باندې به موږ الله ته ودرېږو او کومه خبره به الله ته کوو او څه به الله ته په صفایي کې بیانو. او چې الله حدیث کې راځي ما منکم من احد الا ويكلمه ربه، په تاسو کې داسې څوک نشته چې د قیامت په ورځ به ورسره الله خبرې نه کوي، الله به ډایرکټ خبرې کوي. لیس بینه وبین عبده ترجمان، زمونږ او د الله په منځ کې به ترجمان نه وي، ډایرکټ تپوسونه به الله زمونږ نه کوي. زه تا ته دا وایم او ستاسو نه مخکې ځان ته دا وایم چې کله دا اواز وشي چې پلانې د پلاني زوی ځان دې تیار کړي الله ته مخامخ ودرېدو ته، څنګه وځو او د الله پسې څه به وړو د الله مخې ته؟ دا ټک خطا اعمال به وړو، دا بې وخته منځونه به وړو، دا معمولي غونته کې ذکر به د الله مخې ته وړو، دا لږ غونته کې اعمال به د الله مخې ته وړو چې د هغې پته هم نه لګي چې قبول شوي دي او که نه دي. څه به کوو په هغه ورځ؟ او بیا چې عمل نامې تقسیمیږي، الله اکبر، هغه ناشنا منظر دی چې کله عمل نامې تقسیمیږي. چاته چې عمل نامه په ښی لاس کې ورکړی شو کامیاب دی، چاته چې په ګس لاس کې ورکړی شو تباه دی. سورة الحق کې الله ناشنا منظر ذکر کړی دی. سوی الله زه درته ذکر کومه فاما من اوتي کتابه بیمینه، چاته چې عمل نامه ورکړی شي په ښی لاس باندې، الله دې موږ ته عمل نامې په ښی لاس راکړي. چې چاته عمل نامه په ښی لاس ورکړی شي فیقول هاؤم اقرءوا کتابیه، دی به چیغې کړي خلکو ته به وایي راشئ وګورئ زما عمل نامه، خوشحاله به وي.